هذا في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصدر ساده راچوي یا د ټوپې د پاسه یا بغیر د ټوپې نه. ظاهر متبادل دا چې د ټوپې نه بغیر د سرنا مبارک په سر باندې یو کپڑا جوړی دا نه شابه. وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال اخبرنا وكيع قال اخبرنا ربيع بن صبيح ان نزل بن ابان انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الغناء كان صبه وصب ضياء دا څه لکه زیات نه اته ورا کپڑا وړای په سر باندې ډیر څه معلومه شو ډیر خبرې معلومه یو سر به وړاو څنګه چې کپڑا وړي سر وړي ډیر وړاو په څه یا باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد محمد قال انبانا عفان بن مسلم قال اخبرنا عبد الله بن حسن جلده حقيقة من دماغ فرمة رضي الله عنها وعنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسجد وهو قاعد القرصاء. اذا سكين نخبو بسر به نخبو بسر کې په خپل اخمي په ځمکه کې چت کې اولادونه راځو دا ډېر دا تواضع د هیبت ناست ده. قالت فلما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم متخشعا ويريدم ديارنا وعدت من الفرق وجواب. وبه قال حدثنا سيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قال اخبرنا سفيان بن زهري عن عباد بن تميم عن عمه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد وعليه دا جایز ده دا اورت پټ یو دا چې دا کس خپل پونډه کې او دا بل ور په دې رکبه کې دا ممنوع ده مکروه ده دا یا د زمانه کې موبایل کو اکثر مسړي عورت کوي او دې زمانه کې پر دوی دی عورت کو نه پیاره کیږي خو دا عورت صاف کوي ورپسې اشاره. وبه قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن ابراهيم المدني قال اخبرنا اسحاق بن محمد الانصاري بن ربيع بن عبد الرحمن بن ابي سعيد عن ابي جده ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس في المسجد احترم بيديه. باب ما جاء في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال اخبرنا اسحاق بن مسعود عن اسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على يساره وجس طرف وبخيل قال الجاهلي یو طرف کړي چې په بل طرف باندې او مخامخ هم ډډواله شي. وبه قال حدثنا حميد بن مسعود قال اخبرنا بشر بن حمد قال اخبرنا زهير بن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا احدثكم باكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متقين قال وشهادة زور يقول زوري قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حتى قلنا له سكتا. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك بن علي بن الاقبري عن ابي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فلا اكل متكئا. دا د پیغمبر مبارک آداب دی چې دوه پیغمبري تکیا سره باندې کوي او ما ته توجه ویلې و مې سړی خوراک کوي نو د خپل پوت ته دغه پاسه هټکنه باندې یاد لري دا دیوالي هټکنه موجه دی نو خوراک په مېلې په دې باندې د خپل پوت طرف ته لاړ شي. شابه. وبه قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال اخبرنا سفيان عن ابن الاقبري قال سمعت ابا جحيفة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اكل متكئا. وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ايوب قال حدثنا اسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على يساره قال ابو عيسى لم يذكره على يساره هكذا روى غير واحد عن يساره دين زيادة ثقة حجة تعارض بين هذه نحو الرواية يقين ولا نعلم احد روى فيه على يساره الا ما روى اسحاق بن مسعود من اسرائيل وما جاء في اتقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. یا په انسان باندې اعتماد کول ابدا کو دا جدا دي کوټه ګرځاوه شابه عوا کان انسان په ګلاس کې حوالل. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا عمرو بن عاصم قال اخبرنا احمد بن سلمة عن حميد عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكل على وسلمة الى سيقودي وشابه قد توشح به وصلى به. کلمه د تویل او صح په ډبلي اصل کې فکر د ذهن نوم دی ځکه ورته قطري وایي قطر نن سبا ورته قطر وایي تاسو به قطريونه ماته ویل شي دا نه مت کنه قطر دا بقال ته جوړېده ځکه ورته قطري یا قطري ویل کېږي. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن
من التبيين ها. قال أخبرنا محمد بن مبارك قال حدثنا عطاء مسلم الخفاف الحلبي قال أخبرنا جعفر بن برقان عن عطاء بن أبي رباح عن فضل بن عباس رضي الله عنهما قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضه الذي توفي به وعلى رأسه عصابة صفراء. فعالة احتمال بكنا عمامة أبراس يراوا نسلم تمام بسلام واجهوا ولا يسير پڑھ ثابت كذا رسول الله مباركنا شابتهم. وقال يا فضل قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشدد بها العصابة نفسي قال فعلت زمان سر وتڑا ممكن نہ پڑھتیو اور دل تک یہ پڑھے دا پر استعمال کری اور ممکن ہے کہ پڑھے ہوا ساری پہ تعلق ساری ہوگی دا ہاں. ثم قال وضعك فروانا ملك ثم قال ودخل من الناس في الحديث قصة بما لا بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الرأس من عمامة وخير قد شابها بما جاء بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعيد بن انصار بن ابراهيم عن ابن لكاب بن مالك عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صومه ثلاثة. ثابت ہے جو خوراک کے بدلے وضعیات ہونا پسرو روپیز لو پہلے صدا جو بن وڑے وڑا شی نو میں خلق کے بپورا بستا شی غٹن وڑے خلق کے نہ بستے بل پتیرے دو کے بعد سالی بل میدی دازمو لو کیسا ہے اور بل حرس ہم کام شو جو بدلے کو دو پڑے علاقہ میں وہ حرس دے جاتی پردے حق پا پیدے کی پردے حق ہم کام شو حرس ہم کام شو بل اکل بن کام ہوگی شابتے قال ابو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال نقول صلى السلام وبه قال حدثنا حسن بن علي الخلال او سبابا وسطا قال حدثنا عمر قال حدثنا احمد بن مسلم عن ثابت بن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان طعام لا يقاسم يحط ثلاثه. وبه قال حدثنا حسن بن علي بن يزيد الصدائي البغدادي قال حدثنا يعقوب بن اسحاق الحضرمي قال اخبرنا شعبة رسول الله الثوري علي بن نقل عن ابي جحيفة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اما انا فلا اكل متكئا. وبه قال حدثنا محمد بن اشرف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن اكبر نحوه. وبه قال حدثنا هارون بن اسحاق الحمداني قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن هشام بن عروة بن لكاب بن مالك عن ابيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول باصحابه سلاسل عقولنا. وبه قال حدثنا احمد بن مهدي قال حدثنا فضل بن دكير قال حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمن رايته يقول وهو مقع من الجوع. يودا چنگینی با نشاط آدم لازم نخبی با بس. او دویم نگذی که تحیه بشکل کینی او دادوار آدمین قدریو پیدا پاس لگی. لالو که دا وجه پیغمبر مقعیم. دادویم صورت بواری ها. داروبی صورت سندی ها. وما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن مسلم محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن اسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها وانها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن ابي بكر قال حدثنا حارث بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت ابا محمد الاهلي رضي الله عنه يقول ما كان يدخل على اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن معاوية الحجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاهره وأهله. بدنه خيدران غفتون کے جوشيب على الأمطار کی سپگینی کنا جڑکی ورا لختل نشي وأهله لا يجدون عشاء نماز مطن نوڑے بناوا. وكان اكثر خبز ذريبا خبز الشعير وامام كلو كلبنوها. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثنا ابو حازم سعد بن سعد رضي الله عنه انه قيل له اكل رسول الله الحواري ميدا وڑا شان شوي وڑا شبا. فقال سعد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي حتى نبي الله تعالى فقيل له المنخل جمل غلبين توي ميدا بيت غلبين شان جوڑا بچانے ہاں. على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كانت لنا مناخل قيل كيف كنت تصنعون بشيء قال كنا نقول
وی دا کی واچي وتی نه نو بیا کوټه کوي ویټه کوي دا غینا غوس مستری شي شابه هذا النبي الله صلى الله عليه وسلم على خير ولا كسبه یا خدا پاک د باندې کیول یا دا امدا جواب راو تکورجن متکبرین رسول الله مبارک ذات ساتل او یا دا د پیغمبر مبارک عادت اجتماعیت او په اجتماعیت نه شابه دي ولا هم له مرققون قال فقلت لقد رفع لنا كما يقولون قال على هذه السفر قال محمد بشير ويونس هذا الذي روى قدره ويونس الاسلام وبه قال حدثنا احمد بن قال حدثنا عبد المعبد المهلبي عن مجاهد بن الشافعي مسروق قال دخلت على عائشه رضي الله عنها وقطعت لي بطعام وقالت ما اشبع من طعام فاشرت الى بكيتها پیغمبر مبارک خان یاد دیږي ها فرغ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا والله ما شاء الحزن ولا لحم فرتين في يوم واحد وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة بن اسحاق قال سيدنا عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن انس بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبضا وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن ابي معمر قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال ما اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا اكل خبزا مرققا حتى مات لو ما جاء في صفه الا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمد بن مسعود بن ياسر بن عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروه عن عائشه رضي الله عنها وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الإذان والخل قال عبد الله بن عبد نعم الوضوء والإذان والخل اولا بذات جوړه کړي کله خبر لري جوړه کړي وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا والله حسن سمع یا د شرمین بل قسم نه دي دا انګور ټولو کې قیمتي اعلی سرکدا انګور ده او نن سبا په ډول کو شورم جوړيږي چې کوم شي کې خوبواله دي غنم نه جوړيږي غنم کې فوچو ګرځا پاروي غنم روړې وړې نه فرق غنم کې مستور بشو کې مستګانو نه خلک جوړای ورپسې شاه قال سمعت ابن معاذ بن بشير رضي الله عنه يقول لست بطعام وشراب ما شربتم لقبل النبي صلى الله عليه وسلم ترغيب د پاره وي وما يجب من الدقل ما يبلغ لګي وي دا پر بعض حالات دي ها چې کله په کجورو سیدونو بیا وړېږي کله په کجورو سیدل ختم شو ها وبه قال حدثنا عبد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاذ بن هشام بن سفيان وحارب بن دثار بن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإذان والخل وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ايوب عن سفيان عن ايوب عن ابي قلابة عن زيد بن جرمي قال كنا عند ابي موسى رضي الله عنه والفقد الى بلحم دجاج فتناحى رجل من القوم فقال ما لك قال اني رايتها تاكل شيئا فحلفت ان لا اكلها قال اذن فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها کډیر زیات خوراکي ناسخو نو بیا جلالي په حکم کې دي سورہ دې وساته پاک خوراک ورکړه او کدا سيدي نو خیر لازم معقولي تا کټو کا فکای نور ولې صفا خوراک ورکړي ها وبه قال حدثنا فضل بن سهل بن رجل بغدادي قال حدثنا ابراهيم بن عبد الرحمن المهدي بن ابراهيم بن عمر بن سبينة عن ابيه جده رضي الله عنه قال اكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم خضر قال زاني تويدا بيجلك او بسيجا وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب بن قاسم التميمي عن زيد بن جرمي قال كنا عند ابي موسى رضي الله عنه قال قدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج وفي القوم رجل ممن يتبع الله يحمل كانه قرن تكسر لك مولاها فقال له ابو موسى رضي الله عنه فاني قد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل منه قال اني رايته ياكل شيئا فقدرته فحلفت ان لا اطعمه ابدا وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد الزبيري وابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من اهل الشام قال له اعطانا ابي اسيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل زيت يا الزيتون او ياكلوا الزيت الزيتون تيل دوړ باندې اطلاق کیږي شجره مبارکه دوه معنی یو برکت دې زيتونو کې واقعي دې خیر دې پکې برکت خیر کثیره ده هغه سره دانه خوري شي تیل دې ستېشي بیا چې تیل دې وستل نو هغه ته ډوړې مو سره خوري شي ترکارې کې مچول شي سرم په غوړول شي وجود د په مالش ورکول شي دردونو لپاره به طریق شي زيتون دې او د زيتون تیل تاسو د دې کې یو نسخه
چې یو انسان سهار وختي پناه په اویا شي او د هغې نه هغه پیرې ولرګي او یو قاشق د زیتون تیل پکې واچوي دا بهترین شی پناه او د زیتون تیل چې دې وخوټ کول او ودې یشول د هغې نه خپله سر ختم شو د زیتون تیل یو قاشقه یو ګیلاس پایو کې چې پناه نه خوري دا چا وي موټاپا دپاره دا ډېر ښه شی دی موټاپا دپاره او دا د وجود د حرارت هم پیدا کوي په وجود کې دردونه هم ختموي زیتون نو یو خو دا پیدا او یا مبارک په دې وجه چې آبشاب کې زیات کېږي دا ټول نسل هغې نه خور دی او هغې کې قرآن شریف کې هغې ته د مبارکې نسبت شوی دی چا به دی انبیا ده څنګه چې مکه مبارکه ده نه مبارکه ده ارض الانبیا ډېر پیغمبران دي پکې چا به دی قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا د ډوډۍ سره زیتون زموږ په طرف کې رواج نشته عربو کې دا رواج چې ډوډۍ درته کېږي د ډوډۍ سره به زیتون دانې درته کېږي دوه قسمه زیتون دی یو تور دی او یو شین دی نو کله تور دي کله شین دا به درته کېږي نو خلک ډوډۍ خوري دا لکه زیتونه مثلا هلته دا رواج دی قانون دی بلکل چې ښه ډوډۍ څو پیالو کې زیتون به پکې او په هوټلو کې میلاوېږي په هر هوټل کې نه خو اکثرو کې میلاوېږي نو ته خلک ورته 5 ریاله ورکړي نو په لاټر کو ځای کې ولا دانې ور واچي تورې پیالې پرتې وي او سرې پیالې پرتې وي مستقلې خلک خوري او شنې او تورې دا دوه قسمه زیتون دي اوس خو صاحبه د زیتون په ډبو کې زیتون خرڅېږي او ته سره بل چل کړي اوس خو په ماشین باندې د هغې نه هډوکي ویستې وي او د هډوکي په ځای پکې د ګازره ورننه کړي خرڅېږي بازار کې هغو کې مدد ډېر زیات رواج دی د زیتون ورپسې شاه قال حدثنا عمر بن زيد بن اسلم عن ابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا الزيت وادهنوا به دا غوړول څه د دردونو علاج دی اوس هم د زیتون تیل د دردونو لپاره خلک استعمالوي ګرم دی ډېر زیات کوم انسان چې د فالج مریض دی که نه فالج دا ورته پته چې فالج ولې راځي په وجود کې نه فالج دماغو کې نقصان راشي نو چې ښي طرف ته دماغ مفلوج شي نو کس طرف فالج وایي دا کنیکشن الټا دی او چې کس طرف ته دماغ مفلوج شي نو ښي طرف فالج نو چې د فالج د مریض دپاره تاسو دغه چې ښي طرف د ده فالجي کس طرف وله غوړوی د زیتون په تیل او چې کس طرف یې فالج زدی نو ښي وله غوړوی ټول سره وله غوړولی شي د زیتون په تیل وله مالش کوي دې سره هغه رګونه ازادېږي د خدای شان دی هغه رګونه بند شوي ځکه سړی فالج وایي نو خلک وله په خپلو لاسو مالش کوي ټیک ده په خپلو لاسو مالش پکاري وله چې ګرځي او زیات تر په سر مالش پکار د زیتون تیل ډېر قیمتي شی دی ورپسې ودهنوا به دا د حدیث کې راغلی ودهنوا به او زه چې کله بیمار وم چې کله زه جوړم شم که نه نو ما ته ډاکټر صاحب وایي چې ته به نور تیل او غوړي نه استعمالوې زیتون تیل به استعمالوې نو هغه زمانه کې به ما پېښور کې یو سټور و د هغې نه به یو ډبې به ما راویسته په 1400 روپۍ به ډبې راکړم ډېر کلونه میا هغه د زیتون په تیلو کې به ما له پخلی کوم زیتون تیل ډېر قیمتي شی دی او ډېر بهترین شی دی ښه خو خلک د دې استعمال نه کوي دا د موټاپې دپاره مې راځي وګوره یو خبره درته کوم هر سین دارو سره پرهیز هم ضروري دی دا قانون دی کلمه شهادت خو کونجي ده خو پرهیز به ورسره کوې که نه مونځ خو پیدامند دی دخل الجنه ورسره راځي خو پرهیز خو به کوې نو دا قرنګې پرهیزونه دې څیزونو سره ضروري دي نو یو طرف ته ته د موټاپې علاج کوې موټاپه ته تاسو پوهېږم موټاپه چې ده که نه نو چې ته هر څومره دارو د موټاپې استعمالوې نو دا به څومره تا د اواز ګویلې کوي څومره به ویلې چې ډېر زیتون تیل هم وخورې یا بل نو په ټول شواروس کې دا تا د 4مه عیسا د قاشوغې وازګه نه شي ویلې یا نیمه قاشوغه دې ویلې کېږي یا د یو قاشوغه ویلې کېږي ځه نو چې د دې خوا ته بیا روڼي او غوړ خورې نو دونه هغه نه شي ختمولی څومره چې نوې پیدا کېږي دومره هغه نه شي ختمولی دارو څومره چې نوې پیدا کېږي نو دارو که خورې د دې دپاره نو ورسره پرهیز وکړه د موټاپې دپاره او د ټولو نه قیمتي پرهیز چې راته وښیمه ده چې دغه به خورئ خواږه به خواږه باندې خواږونه چربي ډېره زر پیدا کېږي نومې خواږه چې
څومره دي دا فرق نمبر 1 نمبر 2 دا تبل شي او غنم او جوار وروړی ورته وربشي وربشي وروړی جوار کې نشته ورته دا نه نشته اصل خطا خبرې چې جوار په ورواله جوار په نشته چې جوار په نه خرڅي جوار کې نشته او دا غنم او دا د نورو تیلونو زیات نقصان نه دي غنم او جوار وروړی بالکل بند کا وربشي وروړی او خواږه باندې او غوړ باندې دا درې سيزونه بند کا دا درې سيزونه ما دا یو ډاکټر چې کوم کې چی وی هغه باندې ما د اسلام آباد کې یو ډاکټر مې چې څه کې وی چپاتی دا نه وروړي جوار داري په حکم کې چې دویم چاول روزي باندې کا چې پکې راځي او سترې چربي وا دا چې په پښتو دا په پنجابي چې چینی چپاتی چربی چینی چاول نه چې پکې خواږه چې مسکا بالکل او دا دې دوسرو کې چې دا چپاتی ډوډۍ چربی چاول چینی بلې څه دا راځي چینی لاندې دې نه ځان ساده دا په خپل موټا په باندې کړه هذا وممكن القضاء فريد وسلام او زيتون تيت المطابقه ملكامي او مولانا صاحب دغالي داخل دور بسيشا فانه من شجره مباركه قال ابو عيسى وكان عبد الرزاق يسمع حديثه وربما اسنده وربما ارسله به قال حدثنا السجن وهو ابو داود سليمان بن عبد المروزي السجي قال حدثنا عبد الرزاق بن عمرو بن مطابق ختمه لپاره ګرځېدل ډېر پیدا خدا شنو نه ورسره کې دا قانون دی پرېز بکې پرېز نه کې کنه نو په ګرځېدو د ځان نه یو ماشوم نشي ویلي کولی از دغه ګرځې پتا ورځل خورا نو د دنیا شي پیدا کوي دا تاسو نو دغه احتیاط پکې ها عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر به عمر رضي الله عنه خبرنا به قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن جعفر بن عبد الرحمن المهدي قال حدثنا شعبة بن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء زوی غټه او زوبره کوټه په دوه اطلاق کې دوارو کې وبدي نمبر 1 دوارو کې فایبر دي مېدې له پیدا ورکړي او دواره کدو چې دې کوم څه کې دا فایبر وی دا جاله مونږ چې پکې وي دغه وبدي جاله سره راټینګ شي وي مېدې له پیدا ورکړي موټاپه ختمه او بلی پکې وجود له پیدا ورکړي او نور قوتونه او طاقتونه پکې دي ها او دې من امن او دوی له وجود پیدا ورکړي دا کوم بلی پکې ګور یو عام یو هغه وبلی چې میوه سبزی کې او کې فرق دی عام وبلی اوس کړي په یو لاس په ټپس متیازو کېږي په یو نیم ګنټه کې متیازو کېږي او چې کوم په سبزی او په میوه کې کمی وګوي ازرونو دي په وجود کې دي هغه کې دی وګو کې منور سني دغه هډې سمامولي شیان دي اته وجود والی او باقي دي متیاز او هغه کې بلا اجزا دي د پروتین او بل د دنیا شیان دي باقي کې نو هغه د وجود نظر ندي هغه وجود ته طاقتونه راکاږي نظر ندي ډېر عمر ساري نو ګورډې لا هغه شی پیدا ورکړي چې موجود ډېر عمر ساري یو تاوس کړي په ګوردا ورته بالکل ګورډې صفاکې یو بډر څه شي د 2 لک لیټر او شواروس کسکل پکار دي هر انسان دا واخلي نو دې اوس سره ګوردا صفاکې بالکل او چې دې اوس کله هغه سره وته بیا ګوردا څه پراته او چې کوم مسابزه کې او په ترکارو کې او په میوه کې کمی وبني هغه ویلي ته په طریقه ورو رواني دي نو ګردو لګي او دي هر وخت ګردا لپاره روانه ده هر وخت ګردا لپاره او دا ګردې صفایي راوړي دی ویني دا وینه چې څومره ده کنه دا په ګردو روانه نو په ګردو کې دا وینه چار شي دا ګردې یو چار دی دا وینه صفا شي نو چې په دې وینه کې څومره زیاتې ودی وجود ته پیدا نشته راغوونه نو په دې وو کې سنشتا نو هغه او بیا ګردا مسالې لور کوي او صفا وینه بار روانه
او دې اوبونه وجود اکسیجن عملي هغه وینه چې ده وینه ته د اکسیجن ډېر سخت ضرورت دی نو دې اوبونه چې څومره اوبه ډېرې څښې نو ستا د وجود نه به اوبه هغه اکسیجن په وینه کې پیدا کېږي اکسیجن داسې مثال دی لکه په کوړه وخت پیدا کړي چې ته ساګانې اخلې تا له پیدا درکوي او چې ته اکسیجن در باندې بدلي سړی خفه وي سړی مري بیا نو وینې نه د اوبو نه وینه اکسیجن عملي نمبر 1 دویم دا چې څومره اوبه زیاتې وي په وجود کې بالخصوص د دوبا وغیره اوبه نو ډېر عمر دا اوبه په وینه کې وي ډېر ساعته ځکه وینه ته خپل طاقتونه اخلي نو اکسیجن ورته هر وخت ملاوېږي او بل دا چې وینه نرمه وي چې اوبه څونه په وینه کې وي نو وینه نری وي نو رګونو کې پاس کېدلی اسان وینه چې ټینګه شي خو بیا رګونو کې نه پاس کېږي بیا ونښلي په وجود په رګونو کې نو که زړه راکې ونښته نو هارټ اټیک را او که د دماغ په راکې ونښتېدی را نو بیا په سړي باندې جنون هم راځي او په سړي باندې بیا هغه د دماغ ورک چې بد شي څه ورته وایي یو قسم فالج هم پرې راځي دا مختلف قسمونه راځي نو وینه نرم ساتل دا ډېره زیاته ضروري وي دا چې څومره بیمارۍ دي مولانا د څه له وجې نه پیدا کېږي خبره دا په وینه کې دا کلاټس پلاسه ورته وایي سوتې دا بوټي په وینه کې دا د په دې پرګونو کې دی ونښلي نو وینه نری ساته سبزیانې خوره هغې کې اوبه او جوس کا او دا کدو د دې استعمال کوه دې زمانه کې ټیپر بهترین شی دی کدو شو دا سیدونه شو دا خوره نو د دې اوبه به مولانا صاحب خبرې سنجیده خبر وایي نه کړې وړې وایي د دې اوبه به ستا په وینه کې همیشه لپاره 12 ګنټې 24 ګنټې به پرتې وي نو چې وینه ټینګه پاتې وي او دا نری وي نو رګونه به هم نه بندېږي د سر رګ به هم نه بندېږي بلډ پرېشر به هم نه راځي ته خو موږ اوبه کمې کړو مولانا نو وینه ټینګه شي نو وینه کې چې کوم هغه کلاټس وي نو هغه چربی مربی نو هغه کولیسټرول خراب کولیسټرول هغه رګونو کې دی په دې وخت د زړه رګونو کې ونښلي هارټ اټیک پیدا شي دماغ رګونو کې ونښلي دغه بیمارۍ پیدا شي او د لبلبې رګونو کې ونښلي لبلبې ته صفا وینه نه ځي نو لبلبه کار پرېږدي نو شوګر پیدا شي ټول هم د دې نه جوړ دی نو وینه صفا ساتل وینه نری ساتل دا چې شریر ګرځي دا قیمتي شی دی دا ګندونه به دې ګردې ته ځي ختمېږي به څه په وینه کې صفا کېږي نو د هغې دپاره دا کدو د رسول الله مبارک کدو کې اوبه ډېره زیاته ده په وافر مقدار کې په دې کې اوبه ده او بل په دې کې هغه جلی دي په معدې له پیدا کې ازمېږي هم زره او دا موټاپه هم نه پیدا کوي ځکه په دې کې واحد کدو هغه شی دی چې په هغې هره سبزی کې غوړوالي نشته نو فایدهمند شی دی اوس هم ډاکټران دا کوي سبزي خوره خو بهترین شی په کې کدو دی دا ورپسې فجعلت المطعوم فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دكاء يقطعه فقلت قال نكسر به طعامنا وقال ولا تنفري چې باکه وخه کې کدو اچو نو خورا نورم ټینګ شي یا په نور سبزی کې کدو اچو نو خورا پکې نورم زیات شي ها قال ابو عيسى وجابر هذا هو جابر بن طارق ويقال ابن ابي طارق وهو رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يروى له الا هذا الحديث الواحد وابو خالد اسمه سعد وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد مالك بن انس بن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول ان خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما صنعه فقال انس رضي الله عنه فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك الطعام فقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير وورقا من دباء او قليل قال انس رضي الله عنه فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتطبع ضباء حوالي صحبته فلما معلومه کې د پیغمبر مبارک تبعیات په اتباع هغه د پیغمبر تبعی خو نو دا ما کړو په دغه وسپات دی نو که په دې له سوکري کې د حضور پاک خو دې فرم نو ما د پاره د پاره عادت او ما د پاره مستحب شو دا د اوربشو روړې خوړل او خورا او پای کې دوباو دا ګوره کدو او وخه اوس خلک وخه کدو په خای کې نه پخای نری کدو کې مچول شي او په پیټه کدو کې په غټ کدو کې مچول شي او په پندول شي دی شابه دې او به قال حدثنا خلک توای چې څوک روړې له بوزي کنه صاحب من وخه پکې انا کوم ورته وایي د موږ د وخه شي په کې بس کې وخه نه ورس خالي چې د سبزي پخاږي دا خدای شاته څوک نه پخای
هلکه سبزي پخه کړئ، سبزي کې غوښه واچوئ. سبزي خو ډېر قیمتي شی دی او خوندور شی دی، وجود ته پیدا واخلي. نو موږ چې چاته ډوډۍ وي نو یا چرګانې او اکثر دا دلګان چرګان دا پاراوي او یا سوي یا هغه چرګانې په غوړو کې پکې دومره غوړي ویوني چې د خوراک نه ویستي. د غوړو نه بغیر خوراک پخېږي. غوړو ته څه درول او یا دا چیلي ګډانې پخ کړي څه د هغې خپل غوړي او څه پکې ورړي دا غوړي. او غوړي ښه شی نه دی، وجود ته نقصاني شی دی. تیل هم ښه شی نه دی. هسې دې وایي تیل یو خصوصیت تیل نشته، بېکاره تیل دی. دا ټول پکوان تیل خو زهر دی. بازار کې څومره پکوان تیل دي دا ټول زهر دي. زهر زه دې کارخانې ته تللی ما، یو ځل چا د کارخانې افتتاح کول دی بوت ته، دا تا ته چې کوم پکوان ښکاري دا ته په هغه مشین وکړه چې تا ته پته ولګېدي چې څومره ګندونه دي. دا خو دوی تیل د بار نه راغواړي، د چینا نه غواړي، د هالینډ نه راغواړي، د نورو ملکونو نه. نو دا په دې مشینونو صفایي کوي. یو مشین نه په څو مشینونو کې دا صفا کوي دا تیل. او چې ته په هغه مشین ورته ما وکتل چې دی صفا کولو نو دا چینجي نري نري داسې پګې پګې چینجي به دې باندې نو صفایي کوي. ټولو د چینجو ډکي دا خو خوراک دی که نه. نو د فیدا نه چې دا څومره جراثیم دي دا دې باندې زور کوي. غوړ خو د هغوی خوراک دی. دا به نه وایي چې ګنې دا د دې صفا کې او راوباسې ته ورته په دوربین وګوره، په خوردبین باندې خوردبین ورته وایي یا د هغې خپل آلات دي. تا ته په پته ولګېږي چې څومره ګرم دی. هغې په مشینونو صفا کوي بیا. او داسې مشینونو په ذریعه چې ما هغه یو مشینونو حیران شوم، دومره غټې کپړې وي. یو نه خدای خبر چې لس دي که پنځلس کپړې تیګونه چې هغه کپړه کې ته تیل واچې لاندې به دې ونه ځي. دې څونه غوړ شي او د دې کپړو نه تېروي د مشین په ذریعه. د دې کپړو نه تېروي د دې لپاره چې دا ګندې پاتې شي. نو چې هرې غاړه وځي نو صفا شي. نو چې صفا شي نو بیا ګرم کړي د هغې نه بس بل کیمیکل ورکړي چې بیا دپاره پکې ګند ونه شي. نو بیا مکس کوي دا تیل، نو د هغې نه دا غوړي جوړوي. نو دا مشینان هر چا سره نشته. ما ته هغه کارخانې چې افتتاح کوله هغه سړي ما ته ویل راشه دا وګوره دا موږ تیل را غواړو، موږ سره ایجنسي ده. نو وایي دا بار دا خلکو په کورونو کې ځان له دوکانونه ایستي دي، وایي موږ ته وایي چې دا راباندې کچه خرڅوي. څه پرې خرچه کوئ؟ خرچه څه لپاره کوئ؟ چې تاسو په دې مشینانو کې خرچې کوئ او باسې پاکوئ، په موږ یې خرڅوئ په هغه قیمت یې نه لري. نو وایي موږ زه خو یې نه خرڅوم، خو یې نور کارخانو والا خرڅوي. نو هغوی څه چل کوي؟ هغوی ډبو کې منډې پکوان جوړوي. او تا ته خو پته نه لګي، خو دومره ګند دی پکې د حد نه. پخوا به خلکو سوچه غوړي خوړل، د خپل کور صفا غوړي کوم. بیا څه چل وکړه؟ بیا یې واخېستل په خپل کور کې به یې وشربل او بیا به یې ښه مزېدار وخوټ کولو او جراثیم مراسیم هر څه به یې ختم شو. سوچه غوړي به خلکو به خوړل، ګندونه به پکې نه. اوس خدای خبر چې کوم ګند پته خوري او ته پته شته چې دا غوړي د څه نه جوړېږي. دا تېل خو ما له چین نه راځي او ما له د هالینډ نه راځي. ویل دا غواګانې ډېرې دي. زه څه خبر یم چې د غواګانو له کومه څه دي؟ بچې یو لیبل لیکلي، بچې بل لیبل لیکلي. تاسو ته پته ده چې دا تاسو کوم دا دغه خورئ، دا پې خورئ، دا وچ پې. دا ما ویډیو په خپله لیدلې ده د وچو پیو. په دې فیسبوک د پاسه شته، تاسو یې کتلی شئ. دې لاهور نه بهر یو کارخانه وه، بیا پرې حکومت چاپوله او بنده یې کړه. هغې سپېرو بچو به څه چل کړل؟ د دې پیو نه یوازې پی نه وي، دې نه کوچ هم خرڅېږي په بازار کې، په دې ډبو کې. دوی کې غوړي هم خرڅېږي. دا به څه چل کوو؟ د دنیا صاحب من دا مردار څاروي به یې راوړل، پکې به یې غورځو. دا سپي، دا مردارې میښې، مردارې غویان، دا خلکو ته دا د خلک وله راوړي پیسې دی. دا مردار چرګان دا راوړل باقاعده ویډیو کولای کې به غورځو. هغه مشین کې به هغه تاوېدل، کولمې او دا هر څه ګندونه او بیا دا یوریا خاوره پکې اچوله او څه نور کیمیکل به پکې اچول او هغې طرف ته به یې دا پی راوړل، پی سره جوړول کیمیکلونه، خو ما نشته کیمیکلونه، هغه یې پکې ګډول. دغه شیزونه هغې سره غوړوالی پیدا یې، هغې سره ټینګوالی پیدا یې، کوچ به یې بیا ایستل او دا غوړي به یې ایستل. دا ستاسو خوراک دی. پخوا خلک دغه سلو کالونه به وړېدل او تکړه ځوانان به وو، څلور ښځې به یې کولې، جرمني به وو، شپه ورځ به دا ځای دی.
سپې مې را پړسولي خلک د غریب په مطالبه کوي او دوی ماله خوب راځي بیا چې او دغه دا څه ورته ویلي کې هغه غریب ورته مطالبه کوي ما دلته د جیب رالېږي خو دې به دارو راکړه پوه شي په خبره ولې ټول سیسټم ګډوډ دی ګل خو چوچا خوړو اوس هم ګورئ چوچا خوړو کې خراب کولېسټرول نشته زه راته وایم ډاکټر خو تا ته وایي مه خوړه غواړي خوړه چوچا خوړ زه راته وایم خوړه دو قسمه کولېسټرول دی یو وجود ته فایده ورکوي یو تاوان ورکوي چوچا غوړي زما ده زه راته وایم چې ډاکټر دې پرېږده حکیم دې پرېږده زه خوړه که تا دی کولېسټرول جال ته زه به جوړ کړم چوچا غوړي خو ډېر ښه شی دی خو ملاوېږي کوم دی چوچا غوړي بازار کې هم نه ملاوېږي اوس راځي دا لاهور یو دی بل د چوچا غوړو ډبې راځي ټول دغه ګردونه پکې تاسو پوه شئ په خبره نو دا ځان پوهېږئ بالیکلامو جبلیانو سبزی خورئ مه خورئ غوښې پخې او دا ګندونه سبزي خشیري او سبزي خورئ او ځان له پټ کوئ ورپسې شه وبه قال حدثنا احمد بن ابراهيم الدورقي قال شبيب بن محمد بن غيلان قال اخبرنا مسلم بن هشام مولى النبي عن عائشه رضي الله عنها وانه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحمام حکیم لنا بلمانه مصدق کېږي زه به څه کوم هغه ولا ګولۍ ورکړه وایي چې کله په لومبۍ شپه پورته دی ګېرټه مخکې دا ګولۍ وکړه جرمنۍ به شي هغه چې څنګه غریب پورته ته ښځې له ګېرټه مخکې ګولۍ وخوړه خو چې څنګه ښځې ته په پاله کې کېناستل ډر شو چې داسې ته یې لاړه ټول کاڼې ولاړه د ښځې پیسې پیسې هم ټولې ولاړې ښځې دې داسې دي دا دې څه چل زه خو دې په شرمونو هم شرمولم دینونه دي او زه خو ناوې مو دې سره څه وکړمه اړې چالاک وي ښځې دا لومبۍ شپه دا چا کېږي بس ښځه غریبه غلې شوه سهار وختي حکیم له لاړم حکیم صاحب دا تا ما سره زه خو دې په شرمونو شم دا خلک چې ما نه خدای چالاکي راوسته او خدای ته مې دا بهانه وکړه هغه وایي تا خدای غرق او تباه کړه دا خو چې دا فاسد رطوبات د دنیو ته کار نه کېږي دا ول مو دا فاسد رطوبات دي مې دا بله ګولۍ وایه بله ګولۍ ولا وه چې سبا کېناسته غر هغه یې په لومبۍ شپه یو ځل غر کړی او په دویمه شپه باندې څلور پنځه غره څه ته وایي تا دې خدای غرق او تباه دا دې څه چل وکړي یا ښځې زه څه وکړم زه نه وې ښځې تا خاوند په سترګو نه لري دا کېږي که بیا حکیم ته راغی چې حکیم ووژنه نو زه څه وکړم چې ستا وجود کې اوس امریکایان پروت دی زه ورسره څه وکړم زه ورسره څه وکړم نو ګورې پام کوه داسې نه چې د واده په شپه ته د ګولۍ درکړي او دا ښځې خېټې مېټې او پیسې پیسې ټولې ولاړې او بیا به یې دا واده په شپه کېږي د غریبه څه خبرې چې د واده په شپه کېږي او ډیزونه باچې ما ته پته ده تاسو نه هېڅ هم نه کېږي مه کوې ورکړه وبه قال حدثنا حسن بن محمد الزهراني قال اخبرنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج قال اخبرني محمد بن يوسف عن عمر بن اسرائيل اخبره ان مسلمة رضي الله عنها واخبرته انها مرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم دلته د مخصوص خوږ شی مراد دی دا مو حلوا ته وایي نن سبا د پټیو دوکان کې هر یو شی حلوا دی دا یو شی دا حلوا ده دا سپین شی دا حلوا ده مختلف قسمونه دي او اثر په قرآن کې صفت راغلی دی وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الله عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن حارث رضي الله عنه أدلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال أنبأنا ويكون قال حدثنا مسعود بن صخر بن شداد بن مغيرة بن عبد الله بن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال زرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجرم مشوي صمام مشويا فجعل يحزن بها منه قال فجاء بلال يذله بالصلاة والقصف وشبر فقال من له تركت يداه قال وكان شرب قد وفى فقال له قصر كان سنقوم لا سنق قولك كرجبان بيوي او شارب يبدو اقصه لك على سواك مسواک میں نبر کی دی کہ جاتی وقتی دور کو مسواک پر کی آتے والا کٹ کیا قصه على سواك نا شابته قال حدثنا واسع بن عبد الله قال حدثنا محمد بن فضيل بن حيان التيمي عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بلحم رفع عليه ذراع وكان رجل احسن من حسب غافل دي وشكولا لو قال لك وخي او صرف ستاره پاری په غافل شکوا او دغه اخوان دې په غافل
دیگه هغه چې مقام شو کې کنه نو د دې غوښې د دې اډو کې غوښه خوږې د خدای شان دی نو هغه غوړوالی هغه د غاښونو نه راشي شونډو له نو مزېدار دی په ټولو کې ترسکول شی څه شی دی پېژنې وازګه وازګه ترسکول شی دی غوښه هم ترسکول نه دا د بچي غوښه ولې ترسکولې دی کې دننه وازګې د خوب غوښه ولې ترسکولې دننه پکې وازګې د سټ غوښه ولې ترسکولې دننه پکې لري لري رګونه دا وازګې ترسکول شی دی نو په غاښونو دی هغه وازګې راوځي او که داسې ټوکې چې د ډېرو کسانو ته خوراک بیا سکین ورسره استعمال کړه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود عن زهير عن ابن محمد عن ابي اسحاق عن بن عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم زراعه ليش وخا ديكي نرينا روان دي كان نو عائشه صديقه هوي بيد پیغمبر مبارک وخا نو ورتبني بيد خو هرسته خو چون کې وخا به کله موندا نو چې شي کله مونی نو هغه وخت کې زر ولا کوشي نو زراعه بدل بخير نو ځکه لیکن نور علماء وي خیر کې انسان طبيعي او شي کې محبت لکه توبه وغيرها نو دا اس حرس نه دی ورپسې اشاره قال ثم بالذراع وكان يواجه تصمه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا قال بن يزيد قال عن شهر بن حوشب عن ابي عبيد رضي الله عنه قال قرأت للنبي صلى الله عليه وسلم بدرا وقال يجبر الذراع ولا يجبر الذراع ثم قرنا بالذراع فقلت بناولته ثم قال ناولني فقلت وكم للشاة من ذراع فشاة ذراع ودوی دو من درکت فقال والذي نفسي بيده لو سكت تجد بعد شويني لناولتني الذراع ما داول أبو موجود أبو شبه وبه قال حدثنا حسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد ويحيى بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال عبد الله بن يحيى بن عباد عن الله بن زبير رضي الله عنه وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما كانت الذراع حبا اللحم لا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجد اللحم إلى غلبان وكان يعمل إلى ګرم شي نو دا کور توي دا او دا کور صدا غاړو کې دا شي دویم دې کې دنه نری وازګي نو دا چې په بخي کې دا وړو سره هغه وازګ دنه ګرم شي هغه له تاولار شي دا خو حاضر وسره بخي شابه دې وبه قال حدثنا وازګ پکېوي نو دا سر بخي کې دا کچای جواز الفقيه ده فخي لازم الفقيه وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا احمد قال حدثنا مسعود قال سمعت شيخا من فهم يقول سمعت عبد الله بن جابر رضي الله عنهما وعنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اطيب اللحم لحم الطير هذا حصر حقيقي نري اسم ترتيب يعني خطوه خلال الشعب تشابه عليه شبه وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا زيد بن حباب بن عبد الله بن محمد ان ابي مليكه عائشه رضي الله عنها وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل اذا والخلب وبه قال حدثنا ابو بكر بن قال حدثنا ابو بكر بن عياش بن سعد بن ابي حمزه الطمالي عن الشعبي بن هانئ رضي الله عنها وانه قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندك شيء فقلت لا الا خبز يابس وخل فقال هذه ما فرق قال لي كور ده يقول لك سرقه بقي سرقه يقول لك انا يقول لك ستوي روټه وسره پستا کې شابه وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا اشعث بن مرد الحمداني عن ابي موسى رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشه رضي الله عنها على النساء كفضل الظل على سائر الطعام شابه بس کې په افاده کې عائشه نه امت ته ډیره فائدہ ورسېده وجه تشبيه ته ډیره فائدہ بلا حدیث دومره د نور امهات المؤمنین نه فائدہ نه رسېده دومره ډیره رسېده مجتهد او مصائب بهسته دا قرانګي صحیح کې موجود ډیره فائدہ ده ولې فنن پکې او بل ټول قوا او وخه مخلوط شي د روټه سره نو خوندول شي وهاضم وي نری شي پسته شي غاخونو والا نه بغیر پیغامونه پړي شي مې دلم طاقت ورکړي میدان نه خرابي او خلک او زر ازميږي هم الموت او باندې ته فائدہ ورکړي وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن عمرو الانصاري وابو طارق انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول
ترې څه ته ویل کېږي لکه تاسو پینډه ورته ډېره اعلی پینډه جوړه کړې چرګان یې راوړي دا کورني چرګان ورته نو زبردسته پینډه بیا ما ډېر صفت وکړه د مروتیا هغې مروتیا ډېر ښه خلک دي خیر د انسان ته نو دا خو راځي که نه ورپسې شان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عائشة رضي الله عنها لم يسأل بیکاره دي زما د دې تولید مروتیا د دې زنانې دا بیکاره دي که نه دا بیکاره دي بس بیکاره خو پېژنئ دا به دوی پېژو زه پېژم بفضل السلام على سائر الطعام وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الأكثر بن محمد بن سليم بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوضا من طارق ثم رأى وكل من كثير شر ثم صلى وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة وغير بن داود عن أبيه وبكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على سفيان بن ثمر المستبقين وبه قال حدثنا حسن بن محمد بن مسعود قال حدثنا فضل بن سليمان قال حدثني زايد مولى عبيد الله بن علي بن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبيد الله بن علي عن جدته سلمى رضي الله عنها ان الحسن بن علي بن عباس بن نجاة رضي الله عنهما دعوها فقالوا لها يصنع لنا طعاما مما كان يعلم رسول الله مبارك بخوخها ويحسن اكله فقال يا بني لا تشتهي فقامت فاخذت شيئا من الشعير والبشر واغسته نغيت وحلته وغلقله ثم جعلت به اغلظ في قدر فكتوه كتوه والبشر واجوله وصبت عليه شيئا من زيت الزيتون بدفع سواء زيتون التين ودقت الفلفل مرجكيه وتاكاو فلفل مرجكيه اغي وتاكاو والتوابل مسالو تاوي تامون چې کمی ګرمه مسالې اچو دې بدفع سواء اچو نو خوړه د زيتون او د پاسه مرچکي او مصالحې به واجولې وقربت نزيه كهوذا من باعتبار الطعام راجل اليهم وقال هذا مما كان يعجبه النبي صلى الله عليه وسلم تاسو کوم شي په یعنی خلاصه د کلام دا چې په زيتونو کې د اوربشو د پړو الوا خو خواږه پکې نه د خواږو په دې پکې مرچکي او مصالحې دا ترسکول شي کنه أخشتشي مديدار ترسكولي والبس إشاء وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان بن نصر بن قيس بن ربيح عن زيد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال كأنه علم أن نحب اللحم وفي الحديث قصر وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل سمع جابر رضي الله عنه قال سفيان وأخبرنا محمد بن مكدر جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه فدخل على امرأة من نصر وضع عنه شر فأكل منها وتطرفقين عن من ركوبها فأكل منها ثم قام للظهر وصلى ثم اشترى وتطرفق على فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ وبه قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن ابي يعقوب عن المنذر رضي الله عنه قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي رضي الله عنه قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعلي معه يقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ما هي علي وبينك بیماری تازه جوړه شوی بلا پرهیز کی وي چې بیماری جوړه ولا پورا تللی پرهیز کی وي دې عربی کې ناقه وي ها قال فجعل علي رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم نقصان ورکی وجود لا قال فجعل له مستقبل اوربشي چقندر څنګه هم دا اجلو کې اوربشي ورکی او باغې کې زيتون واچي په کې نو چقندر پخکړی بلاولي شولي وي چقندر پیژنه واړه چقندري په بازار کې خرڅيږي په پنجاب کې خلک ډېر سره وي هغه په فوټ کوي هغه کې ورواچي نو دا یو واقع شو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي من هذا فاصب فإنه خرج الناس دې نه پتا لګی دا چې مریض د پاره ضروري دی
بعض شيء ولا في بعض ولا نيفا. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن سري عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول عندك قال فيقول إني صائم قالت فأتانا يوما فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قالت وما هي قلت حيث قال أما إني أشرب صائم और पशु दौड़ों नाम जोड़ेगी और दगाना मदौड़ों नाम जोड़ेगी जैतून तेल पके वाचे और कटूर पके वाचे और कपेर पके वाचे तलबीना शवा शाबाश وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو الرحمن بن غياث قال حدثنا ابي محمد بن ابي يحيى الاسلمي عن يزيد بن ابي عميد عن عمرو بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد كسرت من حب الشعير موضع 100 بهذه دام هذه كشور ضرورت پڑھے وجہ کلا کلا عملو کے اور بس شاہ وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال کوئی میاشتے بدان باندې دا غنم جوار روڑے بند کړو روجه میں باندې چینی خواګه میں بند کړو اور به روڑے باندې خلا کوئی داری اس بس مندور بلګیا ما تقریبا کم از کم ادنه کیلو حالانکہ نما ورزش نشتا بالکل ادنه کیلو بدن کم شي چې بیا مې هغه پرې خو دا شی په لوګو به وچت سپه دا به نه چې کله د بارې د کې به وچتي دا ورپسې ښه وبه قال حدثنا عبد الله شوګر موګر هر څه ختم شي شوګر مو چې شي دا به شوګر لاندې پر دې باندې عمل نه کیږي کنه مو په ټول نن د قسم په خدای وړه ټول دا بازاري وړي چې دي کنه د دې نه ګټ بل نشته بازاری پہ ټول کیمیکل نه جوړیږي بازاری وړي دا بازاري ډبل ډوډۍ ما بل ډوډۍ دا ټول په ګندونه شي په کوم شي چې دا تجارت شي او په خوراک په شي باندې دا خوراک د پنجاب تاسو یو ځل مرګ لري تاسو ترګي او تمه څه وو موږ له دې بلل دی او په تاسو نور مرګ لري نو علاوه د چکر وو په شي پای دې اته پیاري دا غي موټر نو چې ته په جوړ روډ دیو دې کې ناس یو ډېر خشتا باندې چمنو سړک په غاړه باندې لري راځه سورې امرګرو ته وړای په وړاندې موږ ته وروټه پیدا کېږي ته درېوا واکیو یو دا او دا یو دا منډه په دا منډه ته ورننه وته تاسو یو کتل دروازه کولو مې نو په کې وداس مان چې مې په دې په منډه کې مې چې تیارې ا مې چې نه کوته کې دا د دې ماشينان لګېدلې دي سه مو سره کې مزدوران پنجابیان لګیا دي په کې مې چې جوړي او خشتا کوته پردي رغې کې بندای او پړي لګولې دي په ور باندې وچې نو زه وته درې او هغه نه پس درننه پوری ما بازارې مې جوړ مې دا هم له پړي پاکو کې مې تخپل پړي باندې نو له خپل راځي چې مو تاسو کتل نه پنجابیانو کمې سولې او په دې طرفونو کې دا ذکر درمه یا څه ما مبالغه وکړه نو مې مبالغه وکړه درو چې علی نما کې راځي مبالغه وکړه او دا ولې روانه وي دا د سټیټیدل په جوړو باندې د سټیټیدل او د طرفونو دا خپلې وټامین سی په کې لاندې روانه په د رسول کار دې په کې وایي او بیا دا نه کولی جوړو لا چې په ماشین ته ولدا کوي داسې نری مړه د سوارې کول داسې مکرو کوله غلا سنا وایي چې ما په ډوړې ولدا نه کېدا ډوړې تو و واسه دا بازار پره د موږ ډاکټرانو یې کول مو پرې ډوړې یو ډاکټر دې نو یې نه نه باندې دوست سپیشلیست ډاکټر دی ما ولې مریض بوتلو ما مریض ته وایي یو ودا نو ډاکټر ته په دې کوئی کې ودا مسلې کوي دا د داسې نه کړو ډوړې دی یو دې ډاکټر دې دا ودا ما خبره سارو ما خبره ډوړې دی مریض ته تمامه اعتبار ته ډاکټر دا څه کوي ودا ما دا خبره دې ډوړې مې دا څه ودا په دې ګوړی کنه دا ډوړې په دې ګوړی په کې سوډر موډر جوړي راټا شي سړی په موړ شي وزن نه زیاتې مې دا په خایسو د لارښه مشرانو کې وره د خپل خدای د لاس وړه خدای په خای په دې دار په خشي دا په خایسو دا مزدوران په خایسه په کې شي په کومه طریقه په خای چې ما دا خبره وکړه بس ډاکټر ساري ولي ورو ما دا ویشن ته نو ما دا ډاکټر ما وړه په خای په کوم دا راځه ما وړه او نه وړه په
الیپور ته تللی وم الیپور ته د دې ډېره زمانه وشوه یو سړي ما ته ویل زما دوست وي دلته د اچار کارخانه ده راځه چې اچار دې درته واخلم اچار زما دوستان دي مې ډېره سره چې اوس اچار کارخانې ته ننوتم دا دوېګانې وي که نه هغې کې د اچارونه پراته او د بدقسمتۍ نه مې داسې یو څه وکتل زموږ یې شړق کا یې شړق په شړق د یو ټرې نه مې بلې ته ټوپ و د بلې نه مې بلې ته ټوپ و هغې نه پس مې د بازار اچار خولې نه لرېدو او ځکه په ډبې کې اعلی اچار باندې خلک به در خوشحاله دا پلانکې اچار دی دا پلانکې اچار دی مکس اچار فلان 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 دا پسر ګان پکې پروت دی ما به وایي ټوپونه ما په خپلو سترګو لیدلي یو خو د خلکو د وینا خبرې ما په خپلو سترګو لیدلي خو ستا څه خیال دی چې دا کوم غوړي جوړی و دی کې مګې پرېږدي دا به غواګانو ته اچي او به تا خوري دا خپل څیزونه د کور سبزیانې خورئ صحت بخښي د کور سوچه غوړي خورئ د کور پې خورئ ښه مزېدار بس صحت به هر څه به ټیک ټاکي نو دا موږ ټول د بازار ګندونه وخوړل ټول ګند مړه یقین کوئ مولانا صاحب یو خبرې پسې بله خبر رایادېږي په ما به په پېښور کې د یو ټول نه غوښه راوړه هغه ډېره ښه غوښه ماته راکوله چې زه به لاړم نو اوس هم هغه ټول کې نوم یې درته نه علمه نو ښه غوښه مې لاوېږي د ډاکټر ټاپه مې لګېږي چې ته ورته کوم ځای غوښه وې هغه ځای نه درکوي چمړې ومړې پکې دي ته به دا راکوه درې درکوي اعلی غوښه ښه مزېداره هډوکي دې دغه اخلئ اوپرېټ به هم ښه وه ما ته به یې پورې دا مړ دی غوښه کې خوند دي مې خوند څنګه دي غوښه زما مخکې در راوړم ډاکټر مې وویل یاره وایي بس مه راوړه دا زمونږ نه ده ما ته څو ځله راوړه بیا مې بنده کړه زما یو دوست و په عمره کې ما سره ملګری هغه د ګډان چیلو کار کوي دا ذکر د غوښې راغلی لکه تاسو سره مذاکره ده مې د پلان باندې وریجې پورې راوتې راغلی مې ویل وایي زمونږ په ګډو کې او په چیلو کې چې کوم مردار شي په دغه ستوري خرڅوي مردار هغې کې فرضي تعمیل لري چې دا مونږ ټیک شوي وایي مې دا ځکه مې ما ته کور چې خوند پکې ما همدا شوي دا څه پته دغې ورته دا دی په دې 400 کې د نن نه یو 20-25 کاله مخکې خبره د اخبار نه راغلې اصحاب یې ونیو سپي ورسره ونیول سپي یې ډاډه دا خدای تعالی ورته سپي یې ډاډه هغه ډاډه یې وکړو نو ته سپي خرڅوې نه سپي نه خرڅوې بلکل نه خرڅوې خو دا دوی پې غټ ججان او دا افسران راځي د دوی سړي سات راځي کیلو غوښه صاحب غواړي 2 کیلو غواړي نو زه په دې ګډانو کیلو کې هغوی ته پوره کولی شم دا سپي ټوله هغوی لا لرم پاک وي دا هغوی لا دروند په باره کې دروند سپی ګور او لالال کم او چې دا کم صاحب راشي که نه صاحب او وي صاحب د 2 کیلو راکړه نو بس صاحب له مخته 2 کیلو ورکړم او پورې وایي نو بس دا تاسو باندې خدای څونه خپلې خوراک وکړه منه که نه منه اعلی خوراک در باندې خدای پاک وکړه او ښکلې صفا در باندې خدای پاک وکړله شکر وباسئ د الله پاک شکر وباسئ شکر حلاله مو خوړه حرامونه خدای ساتلې ورپسې شه وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا اسماعيل بن سليمان عن عبد بن عون محمد بن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمه الطفل سقل ستوي کټوي ویخه عبد الله ما بقيه من الدعاء چې کټوي کې ویخه ډېر مزیدار دی هغه دا کټوي ویخه شته کنه هغه باندې کې وړي هغه کې هغه ویخه ولې زدي او ډېر خشته او ډېر مزیدار بس په کومه